اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په یمې خیبر نیوز سره جي سرفراز دوراني تاسو ته جي یو ځل بیا د مینې ډک سلامونه. د پبو ته جي راغلي د پبو کې نن چې کم دی د کلي کې چیرې جي یو نکاح او دا نکاح چې کم دی میډم سیما بابر بجي قیادت کې شوی دی. راځي دوی سره یو څو خبرې وکړو د کلي کې چیرې کې چې کم دی څه خبرې وشوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میډم خوشاله اوسئ آباد اوسئ. دا راته ووایي چې نن تاسو بجي په قیادت کې او تاسو غونډې سټاف په قیادت کې جي دا کلي کې چیرې یو نکاح شوی دی زیات ایشو سوي او خبرې سوي جي جی دلته فیمیل ماشاءالله ډیر تعداد کې راغلي وي او د دې پوره دا امید بلکې یقینو چې دې ځکه به دا زموږ مسایل حل کیږي. زما نوم سیما بابر دی، زما تعلق پیر پیایي نه دی او ډسټریکټ نوشهره چې دی ولنټیر ټاسک فورس کوارډینیټر یم. الحمدلله زما ټول ټیم چې دی دا مینیج کول، د دې انویټیشن ورکول او د دې ښځو هغه مسایل لیکلو کې د دې ټولو چې دی مدد ما سره شامل او زموږ پی آر او لایک زاده چې دی هغه موږ ته دا ویلي چې ستاسو قیادت کې به دا کېږي. الحمدلله ډېرو ښځو پکې پارټیسپیشن وکړو. زیاتره ښځې دلته کې راغې، هغوی ته جایداد مسلې وي، هغوی تشدد والا مسلې وي، هغه هم پکې رپورټ شوې. هغې باندې ډي سي صاحب ډېر زیات توجه ورکړه، خاص یې نوټ کړه ځان سره. احساس پروګرام خو بې انتها مسلې پکې وي، ګیس او بجلی او د اوبو مسلې، د سکولونو مسلې، دا ټول چې دی نن دی په خپل په خوله دلته کې رپورټ کې او درخواستونه یې ورکړه. میډم دا راته وایي چې په ګڼ تعداد باندې جي ښځې راغلي دي بلا شي او چې کم دی ډي سي صاحب خپل مسلې مسایل حل کړي دي. آیا ما دا خبرې چې کم دی دا سنی دي که نه دی باندې عمل هم کېږي؟ نه څنګه چې ډي سي صاحب ویل چې دلته کې بعض مسلې داسې دي چې هغه ترو پراپر چینل کېږي، هغوی به صرف مدد وکړي هغې، خو ډېرې مسلې داسې دي چې هغوی خپل ډایري کې نوټ کړي او یو دوه مسلې خو یې هغې ټایم اون دی سپاټ ویل چې زما افیس ته اوس راشي زه یې حل کوم. نو زه د دې دا کوشش چې دی هغه زه هغې تعریف کوم او زه دا غواړم چې څنګه دې تحصیل کې دا وشو دغه شانتې دې دوه تحصیلونو کې هم همداسې د خواتین کلي کچهرې انعقاد وشي. السلام علیکم. زما نوم الفت جلال دی، زما ګون چوکي درب سره تعلق دی. زه د بیسک ټیچر یم او هم خیال ګروپ کې سیما بابر سره یم. نو زما دا درخواست دی، زه وایم چې موږ ته 25 سال نه موږ دا کمیونټي سکولونه چلوو، کله مو یو ادارې ته حواله کوي، کله مو بل ادارې ته تنخواګانې نه راکوي. کورونو کې ما سره 150 نه زیات تعداد دی او زه په یو ټیچر باندې کار کوم، هغه هم زه بغیر سیلري کوم، ماته سیلري نه ملاویږي، بلکې زموږ ټول 13,000 ټیچرز دي، یو ته هم نه ملاویږي. نو موږ دا دغه کوو، اپیل کوو چې زموږ د تنخواګانې دي جاري شي او موږ دې ریګولر کړی شو، ځکه چې زموږ عمر اوس هغه نه دی چې موږ اوس ټیسټونه ورکوو دغه ورکوو. موږ غواړو چې په دې دې زموږ عمل وشي او زموږ تنخواګانې دي موږ ته موږ دې ریګولر کړی. خوشحاله اوسئ. قدرمنو پروګرام جي راټولم ماشاءالله سیما بابر ډېر ښایسته خبرې وکړې. سیما بابر جي دا هم وایي چې زما تعلق نوښار سره دی او دلته د پبو کې چې کم دی د کلي کې چارو کې ډېرې خلکو جي کم دی د ښځو مسلې مسایل وي. خو ما د سیما بابر ته جي دا هم خبرې وکړې چې دا صرف سنی خبرې دي که نه په دې عمل هم کېږي. نو میډم دا خبره وکړو چې نه په دې باندې خامخا عمل کېږي، بلکې ډي سي صاحب دا خبره هم وکړو چې هر چا مستۍ نو ما ته چې کم دی نو ما ته افیس ته راتلی شي. جي زه یو ځل د دې د سټاف جي څومره چې کم دی ډېره شکریه ادا کوم. کیمرامین ټیم سره سرفراز دوراني په یمې خیبر نیوز نوشهره.